زموږ ښکلی پیغمبر لومبي مونځ کوم ځای کړی دی؟ لومبي مونځ یې د بیت الله شریف د دروازې ته مخامخ کړی دی. جبریل علیه السلام راغی د معراج د شپې په سبا، نو یو شواروز یې ورته پنځه مونځونه وکړل په اول وخت کې. هغه خلقو نه لیده، زموږ ښکلی پیغمبر ورپسې ولاړ. بیا په بل شواروز کې هر مونځ په آخر وخت کې وکړ او ورته وی د دې دواړو وختونو په منځ کې ستا وخت شو، ستا او ستا د امت دپاره. نو هغه د بیت الله شریف د دروازې مخامخ مونځ کړی دی لومبې، او لومبي مونځ یې د ماسپښین کړی دی، ځکه سهار مونځ هغه چې معراج شریف نه راته، نو د سهار مونځ یې بیت المقدس کې کړی او ټول انبیاو کرامو ته امامتي ورکړی و، او د ماسپښین له بیا وله جبریل راغی، نو د جمع مونځ خپل مونځ د ماسپښین نه شروع کړی. ماشوم په مانځه کې یعنې په مانځه کې سړی اوچتولی شي، خو چې جامې پلیتې لاس پتې نه راتاوی، جامې پلیتې بیا یې نیغ، ځکه دی حامل د نجاست شو. که ماشوم سړي پورې ونښته اگر چې د هغه کمیس پلیتې خو تا ته لاس نه یې راتاو کړی، نو مونځ دې صحیح دی. او که لاس دې ترې راتاو کړو جامې پلیتې نو بیا نه کېږي، او چې جامې پاکي نو بیا خو ټول مونځ ورسره کولی شي. خیر دی که ماشوم دې په غېږ کې. نبي کریم خپلې نسۍ سره مونځ کړی، د هغې نوم امامه، د لور یې وه زینب بیبي لور وه، نو هغه وفات شو، نو دا ماشومه ترې پاتې شوې وه. نو حضور پاک ته ماشومان ډېر ګران وه، بیا خو نسۍ وه او یتیمه، نو هغه ورسره ډېره بلده وه. نو کله به چې جمع له راتله هغې به ورپسې جړل، نو غېږ کې به یې ځان سره راوسته او د جمع مونځ یې ورسره کړی دی. نو امت ته یې ټول د اسانۍ طریقې ښودلې دي.